बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजू नन खपल टॉपिक वड़ाندې بوزو منګه एडवर्बियल क्लास داغي ټایپس سٹارټ کړو. بیا پای کې منګه د درې ټایپس وکړو. نن بل ټایپ دی एडवर्बियल क्लास اف کنډیشن، یعنی دا به په دغه فول فلیج سنټنس کې داسې یو کلاس وي چې دا بیا په دغه سنټنس کې سکی یو ورب با موډیفای کوي، صحیح ده جی، یا به ایڈورب یا بل ایجیکټیو با موډیفای کوي. خو هغه ایڈورب هغه ورب با دا د څه کنډیشن په بنیاد باندې سکی موډیفای کوي. د هغې باره کې به موږ لا انفارمیشن راکوي. د هغه ورب د هغه کار کېدو به یو خاص کنډیشن یو شرط وي، یعنی یو کار کېږي ولې کېږي، نو دا کلاس به د هغه کار د کېدو هغه کنډیشن موږ ته مخې ته ږدي. که چېرې په دغه کنډیشن باندې موږ پوره اتراویږو، پوره پرې راځو، نو دا کار به کېږي. او که چېرې موږ په دغه کنډیشن په دغه شرط پوره نه راځو، نو بیا به یو کار نه کېږي. صحیح ده جی. نو ګورئ، it describes the conditions necessary for a specific action or event to happen. دا خبر رسید کی یعنی کہ کن شرائط کے بنیاد پر یا کن شرائط کے بنا پر ایک کام ہوگا، په کمو شرطونو باندې به یو کار کېږي. کم شرایط دي چې هغه وشي نو هغه کار به وشي یا به سرته ورسي. نو دا ایڈوربیل کلاس آف کنډیشن موږ ته د هغه شرایطو په باره کې انفارمیشن راکوي. صحیح ده؟ څنګه راکوي؟ دا تاسو اوس اگزامپل در کوم. ګورئ، if I work hard today I will easily pass the interview. ګوره وای که چېرته ما نن محنت وکړو او په ځان مې ښه سخته تېره کړه او ځان مې ښه سختو ته ورواچو، مطلب سختو ته ورواچو مطلب ښه محنت مې وکړو، نو ګوره زه به سبا ډېره په اسانه سره دا انټرویو پاس کړم. ګوره I will easily pass the interview دا موږ سره یو کلاس دی که نه، دا بل کلاس دی. دا ګورئ د اپ نه شروع شوی او د انټرویو پورې دا سنټنس دی که نه، په دې کې دا دوه کلاس دی. یو دا کلاس دی دې ځای نه دې ځای پورې، او بل دا کلاس دی دې ځای نه دې ځای پورې. خو دا کلاس چې کوم د دې آی نه د انټرویو پورې دا خپل فل سینس ورکوي ځان له. دا کو موږ ځان له ولیکو خپل فل سینس ورکوي. خو کو دا هیپ آی ورک هارډ ټوډے دا ځان له ولیکو نو دا بیا خپل سینس نه ورکوي. اگر چې دې کې خپل سبجیکټ هم شته، ورب هم شته او ایڈورب وغیرہ هم پکې شته، صحیح ده که نه، او ایڈورب آف ټایم وغیرہ هم پکې شته، خو بیا فل سینس نه ورکوي. نو ګورئ، زه به کله انټرویو پاس کوم چې زه کله دا شرط پوره کوم. if I work hard today، که نن مې محنت وکړو، نن مې په ځان سخته تېره کړه، نن مې خواري وکړه، د زړه نه مې کار وکړو، نو سبا به ډېر په اسانه سره دا انټرویو څه کړم، کلیر کړم. نو لحاظ انټرویو کلیر کول یو کار دی که نه. پاس دا مین ورب دی که نه. ګورئ I will easily pass دا مین ورب دی که نه. د دې مین ورب په باره کې موږ له کوم څه انفارمیشن راکوي؟ if I work hard. خو چونکې دا داسې الفاظ دي چې دا کنډیشن شو کوي، دا کلاس هم دی، خو په کلاس کې بیا داسې کنډیشنل کلاس دی. صحیح ده؟ خو کنډیشنل کلاس کې بیا کوم کلاس دی؟ دا ایڈوربیل کلاس آف کنډیشن دی، ځکه چې دا ورب موډیفای کوي. ورب موډیفای کوي نو د دې د وجې دا ایڈورب دی، خو صرف ایڈورب نه دی، ایڈورب کلاس دی. بیا ایڈورب کلاس کې کوم یو دی؟ ایڈوربیل کلاس آف کنډیشن دی، ځکه کنډیشن پکې شو کوي. که چېرته ما محنت وکړو، شرط دا دی که محنت مې وکړو زه به ډېره په اسانه سره انټرویو پاس کړم. ښه، راځو بل اگزامپل ته. ګوره I cannot go there unless my parents allow me. ګوره وایي زه تا سره هغه ځای پورې تللی نه شم، زه تا سره چکر له تللی نه شم، زه تا سره په ټور تللی نه شم، زه تا سره چې د څه چکر دپاره د څه کار دپاره تللی نه شم هغه وخت پورې چې څو پورې زما پیرنټس زما والدین ما له اجازت نه یې راکړی دی، الاؤډ کړی نه یم، نو هغې پورې زه نه شم تللی. نو ګورئ I cannot go there، کو دا موږ واخلو دا فل سنټنس دی که نه، دا ځان له فل سنټنس له دې جوړېږي که نه، دا کلاس دی که نه. I cannot go there دا یو کلاس شو، unless my parents allow me دا بل کلاس شو. خو په دې سنټنس کې دا کلاس ځان له سټینډ کېدی شي، دا خپل فل سینس ورکولی شي، خو دا کلاس خپل فل سینس ورکولی نه شي. دا ځکه دا د دې دپاره دی، دا به دا ایکسپلین کوي. نو ګوره دا ځان له کلاس شو، په دې کې کوم یو دی؟ په دې کې دا ماډل ورب دی. صحیح دی جی.
دا د پاسبیلیټي یا چې د شک هو گئی امپروبیبیلیټي شو گئی او دا کود گو چې کوم دی دا موږ سره مین ورب دی نو ګوره دا الفاظ موږ سره د مین ورب په باره کې خبره کوي که نه د مین ورب په باره کې موږ انفارمیشن را کوي که نه د ګو باره کې نو لحاظه دا موږ سره ایډورب کلاس شو خو دا کوم ایډورب کلاس شو دا ایډورب کلاس اف کنډیشن شو ځکه دې کې شرط ښیي وایي هغې پورې زه تللی نه شم څو پورې چې زما والدین ما له اجازت راکړی نه وي نو ګوره د اجازت اخیستل یو شرط دی که نه خلک وایي که نه لکه په دې شرط در سره ځم چې ته ما سره ځي دونه ټیم تیری نو زه در سره بیا ځم او که نه دې نه زیات ټیم تیری ما سره بیا زیات ټیم نشته دی در سره بیا تللی نه شم یا ته دا وایې که نه چې لکه په دې شرط در سره ځم چې زما مور پلار په دې راځي نو زه در سره بیا ځم چکر له او که زما مور پلار راځي نه او ما اجازت نه راکوي نو بیا خفه کېږم بیا زه تللی نه شم نو ګوره دا پکې کنډیشن دی که نه دې ته موږ څه وایو ایډورب کلاس اف کنډیشن ځکه دا مین ورب ګو موډیفای کوي دې ته موږ څه وایو ایډورب کلاس اف کنډیشن د بل اگزامپل ته ګوره دې اگزامپل ته ګوره they will approve your request provided you pay the amount هلکه وایي دا به ستا دا ریکویسټ قبول کړي ستا دا پروپوزل به قبول کړي ستا دا درخواست به قبول کړي خو په دې شرط چې ته هغه ته پوره پیمنټ وکړې لکه مثال خبره ته چېرته ځې که نه په ټور باندې او هغه تا نه پیمنټ کوي او ته وایې چې لکه ما هم پکې ځان سره انکلوډ کوي نو تا یو ځای ته ریکویسټ کوې که نه خو دا ریکویسټ به کله پوره کېږي چې ته کله هغوی ته پیمنټ وکړې اوس مثال خبره نورو کسانو 3,000 روپۍ جمع کړي دي ورته نه دي جمع کړي نو چې ته ورته کوم اماونټ هغوی جمع کړی دی هغه ورته جمع کړي نو بیا به تا ځان سره بولي که نه ستا ریکویسټ به هغوی څه کړي ایکسپټ کړي نو ګورې they will approve your request هلکه وایي دا به ستا ریکویسټ قبول کړي خو ته صرف دې ځای پورې مو وایې نو دې نه ځان له فل سنټینس جوړېږي خو دا چونکې د دې سنټینس د دې ځای نه ولې دې ځای پورې ګروپ اف ورډس دي دا یو ګروپ اف ورډ دی دا بل ګروپ اف ورډ دی صحیح ده او په دې کې ځان له یو مین ورب دی مین ورب دا یو دی ښه اپرو هلکه اپرو منظوري ورکول یو کار دی که نه منظوري ورکول او هغې ته چې دی اکسپټنس هغه قبلول هغه یو کار دی که نه نو د دې اپرو په باره کې موږ له کومو الفاظ انفارمیشن را کوي پرووایډ یو پی د اماونټ نو دا څه شی شو ایډورب شو خو دا صرف ایډورب نه دی ښه سنګل ورډ نه دی دا کلاس دی لکه دې کې خپل سبجیکټ هم شته دی ورب هم پکې شته او دې نه علاوه ابجیکټ وغیره هم پکې شته او کنجنکشن وغیره هم پکې شته نو دا ایز ا هول څه کوي ایډورب کلاس په شانتې ایکټ کوي صحیح ده ځکه دا د مین ورب اپرو موډیفای کوي خو دې ته بیا په ایډورب کلاس کې کوم کلاس وایي ایډورب کلاس اف کنډیشن ځکه دا پکې کنډیشن دی دا پکې شرط دی چې ته پیسې ورکړې نو هغه به ستا ریکویسټ قبول کړي که پیسې دې ور نه کړې بیا ستا ریکویسټ قبلیږي نو لحاظه دې ته موږ څه وایو ایډورب کلاس اف کنډیشن صحیح ده دې نه علاوه په دې کې کوم کنجنکشن استعمالېږي اف انلیس ویدر آر ناٹ پرووایډر صحیح ده څنګه چې تا ته مو ویل چې اف آی ورک هارډ انلیس پرووایډر صحیح ده او د دې ویدر آر ناٹ اگزامپل ته ګورئ هی ویل ډو اټ ویدر آر ناٹ هی از هیپي هلکه وایي دا به دا کار خامخا کوي خو دا جاړي او کو خاندي په پښتو کې موږ وایو که نه کو جاړي او کو خاندي کو خپه او کو خوشحالي یا په پښتو کې خلک وایي که نه که دا یوه سترګې جاړي او بله خاندي دا کار به خامخا کوي نو ګورئ هی ویل ډو اټ خو دا دې ځای پورې ته ولیکې که نه دا راواخلي دا ګروپ اوپر د دې نه ځان له سنټینس هم جوړېږي صحیح ده خو دې الفاظو نه ځان له سنټینس جوړېږي نو دا ډیپینډنټ کلاس دی خو په ډیپینډنټ کلاس کې کوم کلاس دی ایډورب کلاس دی په ایډورب کلاس کې د دې کوم سب ډیویژن دی دا ایډورب کلاس اف کنډیشن دی صحیح ده که نه صحیح ده که هغه خوشحالي یو کو خپه کو خوشحالي یو کو خپه دا به کوي مطلب دا دی چې د هغه خوشحالۍ یا خفګان سره د دې کار د نه کولو څه کار نشته دی دا کار به دا خامخا کوي نو لحاظه دا موږ سره څه شی دي ایډورب کلاس اف کنډیشن دی کو دې کې تاسو ته څه مشکلات وي یو کین آسک می اینی ټایم